ختم شو بس شهادت قبلی کی بیا او زمون د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ولا تقبل شهادت له شهادت ابدا جز حد تو الا الذين تابوا جاسر لگیږي فاسقین فسق ختم شو ولی خطرناک لفظ چې په جادل دا بل او دوری منور کا او ټول مر شهادت مقام او چې څه چې عزت بیان ما خدا ته ویلو د ټول وهلو باندې روغه او چې چې خدلور ترې زلال دامو کو د ټول قوم د تباہی وکړه دا غي د بچو د تباہی وکړه ټول مر دا غي په تباہ شو چې دا روغه دا خلک وی رښتیا دي جز د حد او کته چې الا استثناء دا وګوره قانون څه دی قانون دا دی چې یا مستثنا د قریب سره لګي الا الذين اولئك هم الفاسقون سره ولګي او کومه چې نه دې بل سره نه کوما نو بیا معطوف علیه په حکم د شی واحده کې بیا وسکه بیا د دې نه مخکې ځلې ولا تقبلوا دي او دا غیر مخکې ځلې فجلوا دي نو بیا درې ورځې ولې نه لګي بیا ترجیح بلا مرجح ولګي چې دوه سره لګي درې سره نه لګي یا قریب سره ولګول ترجیح تا دا ترجیح مع المرجح چې قریب سره ولګوا او چې نه ته د عطر د وجنا ولا تقبلون په داخلو اما مكتوب بیا فجلوا دي بیا په راوړل بیا شی واحد شو معطوف علیه ټول ولې نه راولي نو جز حد دی بس نور تفصیل به پکې کوما او ترمذی کې براشي ورپسې شاه باب قسم النبي وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى بن مسلم بن زيد بن غزوان عن النبي ومن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت ابا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول من قلب مملوكه وبرئ مما قال جوز يوم القيامه ان يكون كما قال اوس په خپل مملوک باندې قذف الزام لګو چې دا ځاني دی نو دې کې د باندې حد نشتا قیامت پر ورځ بوله خدای سزا ورکړي ولې نشتا ځکه حدود او قصاص تندرک بالشبهات یاد لرګه او دې کې شبهه د ملکیت تا استقبل مملوک دی وهل شي خرصول شي نه په شي په خبره البته په پردي عبادت خلاص شو خبره دی اوله الزام نو جماهیر وای نیم حد قضا دی په سودي نیم سودا لکه سرویس دوری بورتا ورکے ورپسے شاہ اوزاعی وغیرہ وینا پورا دیکھانتیا دوری بورتے اوزاعی وغیرہ لیس اوزاعی اوزا جماہیر ایمان بقى نسب کوئی ورپسے رجلا بيضرب الحد غائبا عنه وقد قاله عمر رضي الله عنه وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عبد الزهري وعبيد الله بن عبد الله بن ابي هريره وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ندعو الله الا قضيت بيننا بكتاب الله فقام خصمه وكان قائما فقال فلقيت بيننا بكتاب الله وزني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل فقال ان ابني كان عاصبا بهذه هذا فسنا بايمانك فقلت من ببيت شاة وخادم واني سالت رجال من اهل فاخبرني ان على ابني زميت وتدريبا وان على ابني هذا الرجل فقال والذي نفسي بيدك بينهما بكتاب الله والميت والقلب ورد عليك وعليك جزء زميت وتدريبا ويا اناس خذوا على ابني هذا فسنا بين طرفك رجما فقرب ورجمها بسم الله الرحمن الرحيم لا عليك خاص پر د دابا بيو د مخ کې تیر ولې ما د مخ کې خبره کړې ده چې دا د استدلال د دینه جوړیږي نه ځکه دا یوازې حد نه دی بلکې څه شی دی حکم مقرر کړی حکم مقرر کړی دی دا هغه مسله ده کنه عصيبا دا مخ کې تیر شوی دی باب هل يأمر الامام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه وقد فلاه عمر نو ما خطاب ته چې حضور له باب باندې شرط نه دی دا ترجمه الباب هغه کې سفر نه در عنوان بدل کړی हाँ खादिम ने किताब के पर जो मुहासरे इशारा शुबरात इख्तिताम के खुलासा हुआ किताब दिया पूरा मुनासबत दे दिमाग के साथ लेकिन यो इंसान मर्द की قد قبل بقص वाले यो अमल दी او यो खता दी तो अमल के قصاص दे او په خطا کې بیا براشي ان شاء الله هغه کې بیا دیت دي نو احکامات د تفصیلا ان شاء الله ولدي دې مناسبت شو احکامات او دا محکمات دي کتاب الدیات دي ودا یدی ستویل کېږي ودا یدی دیتا ما حصل بسبب نفس او جزء من اجزائه ما اغسد چې کوم حاصل شو بمقابلة النفس او جزء من اجزائه هغه ته دیت ویل کېږي خیال درانه د خپل معنا ده او اصل کې ودا یدی یو فراخ ځای ته تلو ته وایي
وادي ځکه ورته وایي چې دا د دوه غرونو په منځ کې یو پراخه علاقه ده. نو دا فراخي راله په انسان چې مرګ دې وکړو قتل قصاص در باندې رانغی یو فراخي در باندې راغله. اوس به راشي مولانا صاحب دې ځای کې یو څو ضروري خبرې دي په هغې ځان پوهېږه. اوس لومبۍ خبره دا ده چې یو قتل عمد دی. اصل کې عمد دی، موږ ته عمد وایو چې قصدن د یو انسان مړ کړو. د هغې موجب سره څه شی پرې واجبېږي؟ موجب. دا قتل موجب دی. موجب یې څه شی شو؟ یو خو ګناه. سړي ګناه شوه. او ګناه ډېره خطرناکه ده. قرآن شریف کې الله جزاءه جهنم خالدا فیها. خالدا کې تفصیل ما ویلې دی، بیا درته وایم خیر. دویم څه شی دی؟ قصاص. او دریم حرمان د ارث نه. د پلار مړ کړه میراث به نه وړي، کېدای شي طرف د میراث لپاره وجې. نو چې د میراث نه محروم کړم نو آینده له به څوک بیا خپل مورث نه وجلي. احتیاط وکړئ. نو زموږ په نس باندې څه شی شو هلکه؟ ګناه ځان سره نوټ کړه. دویم څه شی شو؟ قصاص. دریم څه شی شو؟ حرمان ده. او په نس د امام شافعي صاحب کفاره هم ده. پنځ د امام شافعي صاحب رحمت الله علیه کفاره هم ده چې هغه 2 میاشتې روژې دي. کفاره هم ده د هغه پنځ. دا خو یو زمونږ او د هغې اختلاف. دویم اختلاف زمونږ او د شافعي صاحب دا دی چې زمونږ په څیز قصاص متعین دی او د شافعي صاحب پنځ اختیار د اولیاء او د مقتول ته قصاص اخلي که دیت اخلي. یو اختلاف په دې کې چې زموږ په هیڅ کفاره نشته او د شافعي صاحب په دې کفاره شته. دویم اختلاف څه شو؟ زموږ په هیڅ قصاص متعین دی او په دې د امام شافعي رحمت الله علیه اولیاء او د مقتول له خیار دی که قصاص اخلي او که دیت اخلي. دا خو یوه خبره شوه. نور تفاصیل لا روان دي انشاءالله. موجب د شبه عمل څه دی؟ خو اول بدان هم پوه کړه قتل عمل څه ته وایي. تعریف هم دا وکړه. قتل عمل هغې ته وایي چې قصدن په داسې څیز باندې مړ کړي زمونږ په د امام صاحب کا ګومان چې د هغې وضعه د قتل لپاره شوي. تفریق د اعضاو راولي. وضع د قتل او د مرګ دپاره شوي. عرفا پې مرګ کېږي. تفریق د اعضاو راولي. دا عمل شو. موجب مې راته ووایي. دیم ځل ورپسې شبه عمل څه ته وایي؟ نو شبه عمل کې یو ګونه یو رکوټې باندې اختلاف دی. زموږ په لیست کې قصدن یې ووایي. قصدن یې مړ کړي خو په داسې آلې مړ کړي چې د هغې وضعه نی شوې د قتل دپاره د مرګ دپاره. وضع یې د مرګ دپاره نی شوې. اوس چاړه چې ده هغې باندې مرګ کېږي. توره چې ده مرګ پرې کېږي. نیزه چې ده مرګ پرې کېږي. غشې مرګ پرې کېږي. ټوپک ګولی مرګ پرې کېږي. په چاړه ذبحه نه کېږي. یا په داسې تیږې و چې هغه بلکل تفریق د اعضاو راولي تېره وي. یا په داسې نلې و چې هغه نل تېره وي لکه نیزې غوندې وي. تفریق د اعضاو راولي. دا عمل شبه عمل څنګه دی چې په داسې شي یې ولي چې هغې وضعه د قتل دپاره نه شوې. تفریق د اعضاو نه راولي. او په نس د ائمه ثلاثو د صاحبینو شبه عمل هغې ته وایي چې په داسې څیز یې ولي چې غالبا پې قتل نه کېږي. او که په داسې شي یې وویشته چې غالبا پې قتل کېږي هغه د هغې په نس عمل کې داخل دی. زه به یې راته اوس خبره د خلاف وښیم.
که په یوه بوټي چوکۍ وه او مړ شو غالبا پې قتل نه کېږي د ټولو په نیز باندې دا عمل هم نه دی او شبې عمل هم نه دی نه پوه شوې په خبره عمل هم نه دی او شبې عمل هم نه دی پورې یو منټ د دې وله که په یو کاڼي باندې وویشته ښه په مضبوط غټ کاڼي وویشته یا په غټ لرګي په دا سر ووه نو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نیز باندې دا شبې عمل دی ولې ځکه دا غټ کاڼی یا غټ لرګي د دې وضع د قتل لپاره نه ده شوې دا تفریق د اعضاو شلول نه کوي نو دا شبې عمل شو او په نیز د ائمو ثلاثه او د صاحبینو دا عمل دی ځکه د عمل تعریف هم څه کوي چې غالبا په قتل کېږي بلې غالبا قتل کېږي د دې وجې نه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه سوال وکړ په کاڼي ولې وي دا شبې عمل وایي که په ډېر غټ کاڼي وي شبې عمل وایي صاحب که ډېر غټ کاڼي وایي ولو رواه بجبل ابي خبیث هغه ابا خبیث په غیره کې مې خبره کړې وه نه پوه شوې په خبره او که په داسې شي یې ولي چې په هغې غالبا قتل نه کېږي لکه په پوره لرګي یې په سر وه غالبا پې نه کېږي قتل نو دا په نیز دا ائمو ثلاثه او صاحبینو شبې عمل دی چې غالبا پې قتل کېږي څه شي شو عمل شو د هغې په نیز د ائمو ثلاثه او صاحبینو په نیز که په داسې شي وویشته چې غالبا پې قتل کېږي څه شی شو عمل شو او که په داسې شي ووایي چې غالبا پې قتل نه کېږي شبې عمل شو امام صاحب په لیده چې په آله د قتلو کې عمل شو او که په داسې شی ووایي چې غالبا پې کېږي خو آله د قتل نه ده شبې عمل شو نه پوهېږې په خبره او که په داسې شی ووایي چې غالبا پې قتل نه کېږي لکه راکوټې اسوا نو د ائمو ثلاثه او صاحبینو په دې شبې عمل دی د امام صاحب په لیده شبې عمل نه دی د هغه په دې شبې عمل هغه دی چې غالبا پې قتل کېږي او په هغې یې ووایي خبر بیٹی کو پڑھا د دواړو په لیدا شبې عمل چې دا په کوم سیند باندې قتل نه کېږي که نه خبر یو ځل بیا د امام صاحب په لید عمل کوم یو شو چې په اړه د قتل کې تفریق قضا وراولي وضع د قتل لپاره شوي خلاص شوه او که دا سیني عملا دی هو شبې عمل نو که په غټ همسایي که په رکوټې وي اصلا دې په رکوټې و او که په غټ لرګي دی و څه شی شوه لکه شبې عمل دواړه په شبې عمل کې شو صاحبینو په لید باندې هغې وایي که غالبا پې قتل کېږي په هغې دی و محمد شو او چې غالبا پې نه کېږي شبې عمل نو که په رکوټې امسا باندې په لرګي دی قصدن و دواړو په لید شبې عمل دی اختلاف په کوم صورت کې دی چې په غټ لرګي یې په سر ووایي امام صاحب په لید د دې وضع نه ده شوې د قتل لپاره نو شبې عمل صاحبین وایي نه غالبا پې کېږي محمد شو خلاصه بیا خبره جوړه شوه ورپسې دا یو قتل خطا ده اوس قتل خطا دوه قسمه دی یو خطا فی القصد دی یو خطا فی الفعل یو خطا فی القصد یو خطا فی القصد شی دی تا ورته غشي نیولی و چې دا خر دی دا صحرایي او د ښکار په موله دی تاسو پوهېږئ په خبره او هغه غشي د خطا شو هغه غشي د څه شو قصد کې او په اراده کې خطا فی القصد هغه همغه شی ولګېده چې کوم شي ته د شیشه غشتی و خو تا وي دا صحرایي خر د منځ کې خون و خون په دا مقعد ولګېده او دسمالي ته ناست نو فعل خو په هغه څیز واقع په چې کوم ته د شیشه غشتی دی خو په قصد کې خطایي راغله پوهېږئ که نه او خطا فی الفعل څه ته ویل کېږي چې په فعل کې خطایي راغله هغه ټوپک د ډز خطا شو چې کوم شي ته رشیش کړی و هغه بچ شو بل شی ولګېده نه پوه شوې پوه شوې ښه نو دا قد خطا دوه قسمونه شو یو جاري مجرا یې خطا دی
جاری مجرای خطا څه ته ویل کېږي؟ جاری مجرای خطا دې ته وایي چې په خوب کې په ماشوم ورغوړي مور. تاسو پوهېږئ دې کې هم غلطي راغلې ده. خو جاری مجرا نه کوئ چې دې څه فعل نه دی کړی. هلته کې مخکې فعل صادر و ده یصلي نه، دلته خو دې نه څه فعل نه دی صادر، دا غریبه خوده وه په مور په ماشوم ورغوړې ده. څه شو لکه عمل شبه عمل خطا کې بیا دوه قسمه شو خو یو حساب کا او جارمه یو قتل بسببین دی. قتل بسببین څه ته وایي چې په لاره کې دې کوي ایستلی او څوک پکې پرېوتل، د ولې په لارو کې کویان وباسې. اوس راشه دا ستا قسمونه شو. اوس د هر یو حکم نه راځه نو د قتل عمد حکم درته ما څه وایي؟ درې څیزونه دي. زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په اسم ګناه ده، قصاص دی، حرمان د ارث دی. شافعي صاحب زموږ دوی اختلاف دي. امام شافعي صاحب پکې کفاره بیا دی. دویم اختلاف څه شو؟ زموږ په دې باندې قصاص متعین دی او د شافعي صاحب په دې باندې اولیاء او د مقتول له خيار د قصاص ورکوي او قضیه تخلي. یاد دې شو مولانا صاحب موجب د شبه عمل د راشه وسره هغه کې نور کوی موجب د شبه عمل اسم ګناه دی. ګناه یو دویم حرمان د ارث دی. څنګه هغه کې اصلا دې کار کړی. دویم حرمان د ارث دی. دریم کفاره ده. قصاص پکې نشته، نه پېښې په خبره قصاص نشته. اسم هغې کې مو دې کې هم دی. حرمان د ارث هلته مو دې کې هم دی. هلته قصاص و دلته قصاص نشته. دلته دیت مغلظه دی. دیت مغلظه باندې پوهېږم او دیت په عاقله او د قاتل نه ګورې ځان پوهې کا. دیت په قاتل نشته، دیت په چا دی؟ او عاقله به تاسو اوس پوهېږئ چې عاقله څه ده. لږ صبر وکړئ انشاءالله. دیت دی نو څو او کفاره هم پکې ده. هلته کې موږ کفاره نه منو، دې کې کفاره ده. څه شو؟ یو ځل بیا ووایه. ګناه هم شوه، حرمان د ارث هم شو، کفاره هم شوه او دیت شو. کوم یو دیت مغلظ باندې تاسو پوهیږئ انشاءالله. ښه درې بنو موجب د خطا، موجب د قتل خطا ګناه پکې نشته. دونه ګناه شته چې ته بنت فاطمه کړې ده خو د مرګ ګناه نشته. دومره غلطي خو شته چې ته ولې بنت فاطمه کې یو داسې چل نه درځي ولې کې سترګو نظر دې کمزورې کې ده خر او د اخوند منځ کې فرق نشي کولی نو سره پاره بیا نه دی کې چې ګاډي نشي چلولی سره ګاډي چلې نو څه داسې ګناه خو شته خو د مرګ ګناه یې نشته. او دویم څه چې دی مولانا صاحب کفاره هم ده پکې عند الکل شپېته روژې دي. او دریم څه چې دی حرمان د ارث دی او دا دیت په عاقله دی. څه مې وویل؟ ګناه پکې نشته وایم، کفاره ده پکې او دیت پکې او حرمان د ارث په دې کې نشته. عمل د حرمان د ارث ته په دې کې حرمان د ارث نشته، دې کې نشته. او دې کې دیت غیر مغلظه ده. اوس براشو لږ فرق وکړو چې دیت په عاقله او په دواړو کې دی. دیت مغلظه کم یو دی، دیت غیر مغلظه کم یو دی. نو دیت مغلظه هغه زموږ په لیست ارباع دي. زموږ په لیست بلکې زموږ نه مراد شیخین دي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام ابو یوسف لیکا اربع څلور نوع دی. دا خبره مې ته نه ګرور او شروع کړئ تاسو پېښ شي. اربع دي څلور نوع دي. څلور نوع څه؟ پنځه بنت مخاز دي مؤنثه، پنځه بنت لبون دي. او نو په بنت مخاز او بنت لبون مې پېښ کړی. پنځه حقې دي، پنځه جذعي دي او دا مقابلې دي. څلور قسمه شو که نه؟
بنديش بنت مخاض، بنديش بنت لبون، بنديش حقي او بنديش جذعي. نو بنديش سل جوړ شو سل او پرې د شافعي او د احمد ابن حنبل اسلاس دي. شافعي او احمد ابن حنبل هم مغلظ دي. اسلاس درې نوعي ورته دېرش حقي ابن مخاض ابن لبون پکې نه راوړي کار مضبوط دی. دېرش حقي دي، دېرش جذعي دي. شوېته شوې که نه؟ څلوېښت سنیات دي او خلیفات ورته وایي. سنیات او خلیفات ورته وایي، یعنې 5 کلنو والا چې بچي ورسره وي یا پلار وي. 5 کلنو والا چې بچي ورسره یا زی پلار وي. زه پوه شئ په خبره نو څه وشول؟ هغه دېرش حقې، دېرش جذعي او 40 سنیات خلیفات 15 کلن چې 15 کاله یې پورې یا پلار وي یا بچي ورپسې وي سل شو. او دیت غیر مغلظه څو دی؟ اخماس دي زمون پنځ اخماس شل بنت مخاض نه شل ابن مخاض، شل بنت مخاض، شل ابن مخاض. ذكران يو كلام شل بنت لبون، شل حقي وشل جذعي. شوف شل بنت مخاض، شل ابن مخاض. تلويف شو كان؟ او شل بنت لبون بنت شو؟ شل حقي او شل جذعي. او د شافعي سے پلیز باندې د ابن مخاض په ځای ابن لبون دی. بس د ابن مخاض په ځای ابن لبون دی. بیا دا بیا موجب د عمد څو شو؟ کم اسم قصاص حرمان د ارث نه او د شافعي سے پلیز باندې کفاره ده. زمون پلیز کفاره لیکتا. شافعي سے پلیز اولیاء او د مقتول له خيار د قصاص اخلي کا دیت. زمون پلیز قصاص متعین دي. موجب ده شبه عمل څه شو؟ اسم شو، حرمان د ارث نه شو او کفاره شو او دیت مغلظه شو. فاعله بالکل. او موجب دا خطا څه شو؟ خطا په الفعل او خطا په القصد. کفاره دا دیت غیر مغلظه دی. نه حرمان د ارث تبع دی کی خطا شما حرمان د ارث په ادورو کې نشتا. دا په پلان باندې چې غلطه رانم لګوي دي دا روان کا تیر وته حرمان د ارث په کې فقط خطا دی. مړه بل شي دې روغم پکې کړو څنګه شو؟ فقط خطا کې کا خطا په القصد او کا لا باندې د ځوان تناز جوړه غلي ورکړي او بیا وایي دا هم په څو وشتره نو میراث ته باندې جوړ کړی ځل اخلاص کړم شته کې په یقین ما ته معلوم دی ته وته ما نو خطا کا په القصد او کا په الفعل وایا یو دا خطا به وایا ډیر وته ګناه پکې شته خو د قتل نشته. دویمه کفاره پکې ده عند الکلا. دریم څه شی دی؟ دیت پکې دی خو غیر مغلظ به مې کړی پې صرف زمون پلیز باندې شل بنت مخاض دی او شل ابن مخاض دی او شل بنت لبون دی او د شافعي سے پلیز د ابن مخاض په دی شل ابن لبون دی زکات او حرمان د ارث دی پکې. یاد لري شو لږ مخکې دا اوسه بل مې کوم یو ویلو درته مړه خو شو کنه دې بل قسم جاري مجرا والا او دې شو کنه دا یو نقطه راځي. دا مور په بچي ورولې نو خلک وایي د مور مړ کا بچي دا په بچي مور اورېدلې یا نه اورېدلې دا بچي دا ماشوم چې وی کنه
دا د مور پې خوري نو دا بلني په ورپسې نو د شپې دې په ژړا شي نو دا مور ولا پې ورکړي خو لږې ورته سد یې کېږي دا مور له خوب ورشي نو چې خوب ورشي لږه سګزنه شي نو دا ماشوم پوله بنده شي د مور هغه سینه د ماشوم د خولې پوزې دواړو سره زور ورکړي نو په ماشوم باندې ساه بنده شي نو مړ شي دا نه چې پې ور واوړي کېدای شي امکان لري چې بعد دمدمه ور واوړي بعد دمدمه ور واوړي نو مړ به هم کړي خو لازمه نه ده اورېده لازمه نه ده دا صرف هغه مور لږ سنګزنه شي ودی پوهېږي نه لږه نوره ور واوړي نو د هغه ماشوم پوزه خوله دواړه بند شي ساه واخلي نو مړ شي یا بعضې وخت کې مور ودی نو ماشوم خو خوراک پسې زور کوي د مور خوا ته رانږدې شي نو ساه بنده شي که د وینه په خولې پوزه باندې راشي الحاصل دې ته جاری مجرای خطا مولانا صاحب په جای مجرای خطا کې څه دي ګناه پکې نشته ځکه د هغې غریب راښودله هغې ته څه پته لګېږي ګناه پکې نشته دی جای مجرا د خطا کې او دویم پکې څه شی دی کفاره پکې شته عند الکل شپېته روژې به نیسي او دیت هم پکې دی په عاقله او د ښځې دیت پکې دی دې کوتاهي کړې ده پکار چې د ماشوم په منځ کې دی هغه کړی دی دیت په عاقله او دی خو زموږ په وطن کې دیت څوک ځکه نه وایي چې دیت ورکې واخلې نو چاله به ورکې هم د خپل خپلوان یې پر دې خو نه دی که نه او قتل بسببین چې دا کوم څه دی کړی دی نو په هغې کې زموږ په هېڅ کفاره نشته صرف دیت دی او د شافعي صاحب په نس دیت هم دی او کفاره هم ده موږ وایو فعل دغه واقع نه دی هغه سړي هم غلطي کړی چې ته په لاره دی خدای دې پرې خو باسه نو خیال کوه که نه خو یاره دیت په دې ورکوي چې په پردو لارو کې دی ولې دغه وباسي دویان وباسي خلاصه کړه خبره غیر مغلط صرف په شیب عمل کې مغلط دی باقي غیر مغلط اوس یو بله قاعده درته ویم دا اوس پوه کړه چې کله دیت ابتداء واقع شي که نه ابتداء پېژنئ لکه قتل خطا کې شیب عمل کې ابتداء نو هغه په عاقله وي او چې کله دیت ابتداء واقع نه شي صلحه شي لکه قتل عمد کې ورسره صلحه وکړي چې لکه داسې کار دی چې دیت بدل کړه محمد ما مو وجنه اب یا په قاتل دي لکه دا قاعدې ذهن کې واچوه که که دیت ابتداء لازم شي لکه شیع معمل خطا وغیره کې نو دا دیت په چا باندې وي دا په عاقله وي من هم را روان دی او که چېرته دیت د صلح لپس واقع شي صلح وپېژنئ که نه لکه عمد کې صلح وکړه وي د دیت بدل کړه وجنه ما نو بیا به دا په عاقله باندې نه وي په چا به په قاتل به اوس عاقله من هو څوک دي نو په دې د ائمو ثلاثه باندې عاقله عصبات دي چې زوی شو والانسفلا پلار شو ورور شو تره شو دا عاقله دي او زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې اهل التناصر دي اهل التناصر پېژنئ یو بل سره امداد کوي اهل التناصر څوک مثال به درکړمه لکه د بازار یونین دی چې کوم خلک د بازار یو یونین جوړ کړي که نه او نومونه یې لیکلي نو چې یو بازاري نو دا کارو شو نو ټولو باندې تقسیم کا ګوره پوره استحصال لا نه دی که یا د ډرایورانو یو خپل تنظیم دی نو چې یو ډرایور دی د تنګي ډرایوران دي هغې خپل تنظیم جوړ کړی دی او یو نه سړی ولګېد په ټول تنظیم والا چې تنظیم نه مراد عهدېداران نه دي چې څومره کسان دي چې یو چې ټولو سره هړتال کوي په ټول به دیت ورکوي د چارسدي د ډرایورانو خپل تنظیم د پېښور خپل تنظیم د دوکاندارانو خپل یو دغه تنظیم وي پوهېږي په خبره مجاهدین حکومت نوم لیکلی په یو فهرست کې د تورنزو د مجاهدینو مثال په طور
apa کې ټول راځي ټول باندې به تقسیمېږي ولې خلک به باندې کوي چې خواږه پرېول دی نه درځي مکوا سبب دیت په ټول باندې باندې راځي نو کوم روایت کې لفظ د عصبات راغلي دي نو هغه زمانه کې عصبات اهل التناسل اوس د عصبات اهل التناسل وي دا ټول ډرایوران دي او ټول په یو لاره کې ګاډي چلي نو صحیح خبره لو اسمح كذا مولانا سيف وقول الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير بن بشر وعن بن شرحبيل قال قال عبد الله رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ذنب اكبر عند الله قال قد ولله نند وقال قال ثم يقال ثم تقبل ولك اي طعام قال ثم يقال ثم تزني حديث جارك وان الله تصدق والذين لا يدعون مع الله لا تقربوا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن قتل يلقى سما وبه قال حدثنا علي قال حدثني اسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن ابي عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال من نبي وسعد من دين من يسبي دم حراما وبه ګناو دي دین کې څه نقصان نشته او پدا سنینو بیا دین دې تنگ شو دین دې نقصان نه الله به سزا درکړي ها وبه قال حدثنا احمد بن يعقوب قال حدثنا اسحاق قال سمعت ابي حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال ان عقد الامور التي لا وحد لنا وقال صوفيا سوك الدم الحرام بغير حله وبه قال حدثنا عبد الله بن موسى بن مشربي وان عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس بالدماء وبه قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس بن سوري قال حدثنا ابو يزيد بن عبد الله بن عدي حدث عن مقدار بن عمرو بن رضي الله عنه حلب بن سوري حدث وكان شهد بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لقيتك من فقدنا بدر بيدي من سبيل ثم لا بشجرة فقال اسلمت لله يقول لا مستركم تاوشو داني بج زمانه فيوكنا او يحتمد لله اقتله بعد ان قالها قال الرسول لا تقتله قال يا فاطمه الفرحاء ورضوا لي لما يولها ثم قال ذلك بعد قدرها يعني لا نبجكي اقتله قال لا تقتل فان قتلته فانه بمنزلتك يستاق منزلتي ما كذا غير تقتله جدادي وجدي استاد قاتل جوړېدو نه مخکې استاد قاتل جوړېدو نه مخکې ته محفوظ الدم وې نو دې محفوظ الدم دی ته مسلمان یې چې مسلمان دی یاره کنه پېژنې وانت بمنزلته ترى ده په منزله کې قبل ان يقول كلمته التي قال قالوا چې دا په خوارج دي دا کلمې نه مخکې کافر او چې دا دې ورته کافر دی نو بعض الحضرات به مستحيل المحمول لیکن دا جواز ټیک دی تر هغه په منځله شو چې هغه کلمه نه وویلې هغه غیر مباح الدم مباح او چې هغه کلمه نه وویلې نو مباح الدم د کفر د وجه او ته مباح الدم شوې د قتل د مسلمان د وجه هغه مباح الدم چې کلمه نه وویلې چا د وجه او ته چې دې ملکې نو ته مباح الدم شوې د چا د وجه نه د قتل د مسلمان آیا په مستحيل محمول کا ورپسې اشاره وقال حبيب النبي عمر عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان رجل من يقضي ايمانه واقوى بالكفران فضر ايمانه فقتله واذا يكون هذا تقضي ايمانك بمن قبله دا مګر ایمان پټاو کړ مستحق جاهل متم کې پښواهي د خپل شي د ایمان پټای نو وجه بنا باب قول الله ومن احياها اعتقاد د حرمت ولري مسلمان وجه الحرام دي كما قال ابن عباس رضي الله عنه من حرم قتل الا بحق حي الناس منه جميعا وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان بن بشر بن الله بن برد المسعود بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتل نفس الا كان على ابن ادم الاول كفر منها وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال وابن عبد الله قال عن ابي عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعد الكفار ندعو بعض وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو ذر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال سمعت ابا سعود بن عمرو بن جرير عن جرير رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الوجع سنتين ناس لا ترجعوا بعد الكفار ندعو بعض رواه بكر بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة عن فراسان الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الاشراك بالله وبالوالدين او قال اليمين الغموس كشعبة وقال معاذ حدثنا شعبة قال الكبائر الاشراك بالله واليمين الغموس وبالوالدين او قال وقتل نفسه وبه قال
حدثني إسحاق بن موسى قال أخبرنا أبو صالح قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن بكر سمع أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كبائره قال وحدثنا عمرو قال حدثنا شعبة عن ابي بكر بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكبر الكبائر الاشراك بالله وقتل النفس وحب الله او قال وشهاده الزور. وبه قال حدثنا عمرو بن زرعه قال اخبرنا وشير قال اخبرنا حسين قال حدثنا ابو زبيان قال سمعت اسامه بن زيد بن حارثه يحدث قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلق من جهينه فصبحنا القوم فازلنا وقال ولقيت ولا وجد من اصحاب رجل حديث الاحرقات بتجوز المغازي قال فلما غشينا قال لا اله الا الله قال فكفانا النصر وطردوا بهم حتى قتلته. قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال لي اصابت قتلته بعدما قال لا اله الا الله قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متعوذا قال قتلته بعدما قال لا اله الا الله قال فقد يكرر عليه حتى تمنيت اني لم اكن اسلمت قبل ذلك اليوم. وبه قال يطبق عليه كلام وقتل وليه ميدان جهنم سلام قال دي وقت وبه قال حدثنا عبد الله بن قال حدثنا نتوى قال حدثنا يزيد بن الخيران السلامي عن عباده بن الصامت رضي الله عنه قال اني من القبائل الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نشرك به اشياء ولا نزني ولا نسرق ولا نترس الذي حرم الله ولا نطيب ولا نعصي بالجنه فعلنا ذلك فان خشينا من ذلك شرك كان فقد ذلك الى الله. وبه قال حدثنا قال حدثنا جبير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخبرني صلاح فليس منا رواه موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن مالك قال قال حدثنا ايوب بن يونس عن الحسن بن احمد بن قيس قال ولقيني الولد فقال اين تريد فقلت ان صلاه الرجل قال اذن فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك المسلم بسيف فيما فالقاتل المقتول من النار. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القاتل قال انه كان حديثا على قتل صاحبه ابو هريره يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل باب سؤال القاتل حتى يقر والاقرار في الحدود. وبه قال حدثنا حجاج بن قال حدثنا حمام قال انس مالك رضي الله عنه وارضى ان يهودين رضى السجاريه بين حجرين فقيل له قال بك هذا قال فلم حتى سمعين وليهودي به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزل به حتى قر به فرد راسه بالحجاره. بلا مثلا زمو جابي زمين के ऊपर इख्तिलाफ है अदा कि कातिल जापी से वो जो कातिल मकतूल बकम तरीका वजली जब मकतूल वारिसान बकवा अक़ल तरीका कातिल वजली मगर कब हराम तरीका वजली भी आवे ना वजली लगा अगर पर गुनाह पर तरीका वजली तब पर गुनाह ना वजली तायब तेरा मुस्तस्ना कहीं और जमो इमाम से रहमतुल्लाह अलैह पढ़ी قصاص چې اخلي نو په اعلی قاتل واخلي دا غدا دلیل ولای په کاني په سر باندې وهلې وا نو دې په کاني په دوه کانو کې سر ورته کېږي او دویم دلیل ولکم فی القصاص قصاص ته مماثلت لري چې څنګه کړی په قصاص باندې څه ورکړي دغه مولانا صاحب زموږ دلیل سره هم وایو چې رسول الله مبارک حدیث یو مشهور دی په ټولو سننو کې چې لا قوه الا بالله او د سیب نمرات اعلی قاتله ده چاړه شوه نیزه شوه ټوپک وغیره پانسی قاتل لا قوه الا بالسيف او اذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح دا څه دي کنه دي مشهور حدیث دی سوال واحسنوا بخطر القوم دویم څه دي دویم دا اذا قصاص نمرات مماثلت في الذات په وصف کې ده ولكم في القصاص حياة مماثلت بچا کے دی فضاد کے دی پاوسط کے نہ دی او دبی وجیب مثال درکم اگر پا کوتک پسر والے دی ودتی منشو دی پدغی والے دی پا کوتک پرے دی ودی عامد باندې مثال یوڑا دی بشتے او تبی یوڑا دو کے بچ خود بسکی خود بدویم کے مماثلت دی سشو اگر پا جاڑا والے دی منشو دی ودی پا جاڑا ویمان نکو خود بسکی خود بسویم ورگه که نورد او دویم دا بتا بخبرت اختصاص و کدا اغسیز که دا گناه پا طریق خی نوعان مخصوص بنو البعض لکن فی القصاص دا دیمه او کم توی چی پر گناه وجلی او لکه دی زمانه که دیر معشومان و سر خلق دینا و چوباری که مجی او دینا سے جواب وکم دا قصاص نو دا تعذیر ولی
ځکه چې دې سړي ته مال غشتې دی د یهودي یې وجلې ده قاطع الطریق اوس به راشي دویم حدیث کې انتقالي غشتې دي یې وجلې ده قاطع الطریق او بادشاه له خیار د کمال ورکړي په هره طریقه یې وجلې لکه عمریني ورکې ورکړی او ولې دا قصاص نو لکه قصاص کې دعوه د اولیاء او شرط د دعوه کم ده قصاص کې به صلح هم ورته وی که صلح نه کوي هغې نه پس به بیا وجنی د سره صلح عرض کم دی پکې نشته دی نه پکې دعوه شته نه پکې د صلح ذکر شته نو دا تعذیر دی ښه دا قصاص نه دی باب إذا قتل بحجر أو بعصا وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله بن إدريس قال أخبرنا هشام بن زيد بن أنس عن جده أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجت جارية معي أوزاق بالمدينة قال فرماها يهودي بحجر قال أوزاق كاليو به فكان ويشتو داخل دا دليل كده عمل دي أمو سواي كحجر بيشبه عمل دا تعذير دي مولانا صاحبه دا قصاص ندي دوسر قال وجه بها النبي صلى الله عليه وسلم يا رب قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتل اكبر بعض الصحابه ان يقال قتل اكبر بعض الصحابه قال لا بسندته ولا قتل اكبر بعض الصحابه به رسول الله صلى الله عليه وسلم له بين الحجرين وقول الله ان النفس بالنفس الايه وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا وشبه عبد الله بن قرة قصر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان رسول الله الا عبد احدى ثلاث النفس بالنفس والسيف الزاني والمخالف لدين تارك الجماعه مرتد باب النقاد بحجر دو تفصيل ميوي وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن انس رضي الله عنه قال قد يهودي قد رجالة على اوضاع الا بعد على حسن فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وبها ابا بكر قال اختلف القران باشر براسها ان ثم قال الثاني باشر براسها ان ثم قال الثاني باشر براسها نعم اخبره النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين باب ما له وجد عقل نزيه خيار هذا جو خبرها باب قد له قتل به بخير النظرين لو دا خبره شافعي ته وای اولیاء او د مقتول خیال کې قصاص اخلي او کدی زمو په اسم متعین پیدا نماز راځي ولکم فی القصاص حیات یا ولد الله چل قصاص دې ته نه ان النفس بالنفس والعين بالعين الايه دې پکې هغه نصوص منتقده ما دلیل او د دې دلیل دې جواب کو وبه قال حدثنا فلان قال حدثنا شيبان عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال وقال عبد الله بن رجاء حدثنا حرب عن يحيى قال حدثنا ابو سلمة قال حدثنا ابو هريره رضي الله عنه قال وقد فتح بدر وزاد ورجل من بني ليس بقدر انه في الجاهليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه عام فتح مكه قد قتل خزاعه وفريد بن نستا فسببنا قتيل لهم بالجاهليه بدل واحد فاسد النبي عليه السلام فقال ان الله حبس عن مكه الفيل المراد ان الاخكار في الجيش والفيل مراد وسلط عليه رسوله والمؤمنين الا وانها لم تحل لاحد قبلي تحل نصر لم تحل القتال ولا تحل لاحد القتال بعد الا وانها احلت لي ساعه من نهار بلد الا وانها ساعتي هذه حرام لا يبتغى شوكها شخاردار نقريك ما بيخالف بطريقه ولا نقريك ولا يعتد شجرها او یادا چې د مکې مکرمې عام بوټي دغه شعر سوته ویل کدا واړه بوټي غنواله فکر نه دا بوټي نشي دا واړه په دې شعرو کې وي زوزا مطلب وایي ها ولا يولد شجرها ولا تلتقط الا المرشد الارشيدي ومن قتل له قدير فهو بخير الناظرين اما ان يقطع يعني ديت ورقيشي ويا القصاص الوافي هذا دليل لیکن موبایل کې ما یو دا پر زاده قاتل دی بچاره او کته ویل چې پر زاده قاتل نشتا نو دا دلالت مقدر دی قاتل ته وی قصاص سره وایي د دیت راکې دا ته لیوالي وسو کوجی وی دیت در کومه پر درزا مقدر دی زیادت خبر واحد په کتاب الله نشي هغه مطلق د دیت ذکر نشتا پر بس اشاره فقام رجل من يقال له ابو شهد وقال اكتب لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب لي شهد وقال رجل من قريش قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الاصغار فإن نزلوا ببيوتنا وقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الاصغار
وتابع من جامع الشبان في البيت وقال وضع نبي من القتل وقال وبالله ما يقاتل عن ركبته وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن مجاهد بن عباس رضي الله عنه قال كان ببني اسرائيل قصاص ولم تكن بهم دية قال الله لهذه الامة كتب عليكم القصاص بالليلات ان من عفي له من اخيه شيء قال ابن عباس رضي الله عنهما فالعفو ان يقبل الدية بالعبد فقال اتباع من معروف يكتب بالمعروف ويؤتى باحسان باب من ضرب بيد امرئ بغير حق وبه قال حدثنا ابن ايمان قال اخبرنا شعبة بن الله بن حسين قال لنا ابن جبير بن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واجب الناس الى استاذة المرحب بالحرم وبغض من بالاسلام سنة الجاهلية وقد ضرب بيد امرئ بغير حق يهري قدمه او الامر